رنبی حدیث کے نبی علیہ السلام مبارک فرمائے چی انما شفاء العی السؤال، بے شکا شفا د جہالت پا سوال کے دا، مانا د جہالت او ٹکوالے دا پا سوال کے دے، چی سوال اوکے مانا علم حاصل کے نو جہالت با دے خطشی. او دا حدیث نبی علیہ السلام مبارک آغا وقت کے فرمائے لے چی یو صحابی پا غزوہ کے پسر باندے لگے دلے ہو. دیکھیں مسلم دا انشاءاللہ تاسو مسلم دکے اگر صحابی پسر باندے لگے دلے ہو نو زخمی شوے ہو نو خامخا انسان بشری تقاضا دا انسان فطرت تے کہ انسان ہر قسم زخمی یا دغی خو لیکن چی د شپې سملی او کور والا سرین د رجحان ورته کیږي د صحبت کړي د سار لا یا بل داسې د غسل مسله درپیش وا صحابه ناس ډله کې ناس تو دا صحابي ورته وای ماته د غسل مسله راغلی د خو زما په سر باندې زخم دی زه تیمم کولی شم نو صحابه ورته وی چې نه تیمم نشي کولی بس غسل بکې ځکه پلیتی په اوبو باندې اوزي او ته پلیتی اوسه نو لام به با وی هغه صحابي چې اولام بل د هغه زخم نه هغه وفات شو شهید شي. صحابه ډیر خفو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته پته ولګیدا چې داس یو صحابي ته د سر د زخم مسله راغلی و او صحابه ورته وی چې لام به با نبی علیہ السلام مبارک دا حدیث او فرمایي چې انما شفاء العی السؤال، بشک د لا علم لوی حل دا دی چې السؤال سوال وکا د یو مسلې د ته پته نشته نو د ځان نه به مسلې نه کې نن مونږ الله دې معافي وکړو د ځان نه مسلې ډېرې کوو قسم دی یو عالم تم چې ترکمه پورې د مسلې پته نینو دی به مسله نه خي. وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د سلويختو د پاسه تپوسونه شو په هغه کې صرف د یو څو سوالونو جواب ورکړو نور ورته وی ما ته پته نشته علم کې اغل الله ډیر زیات علم ورکړو تر دې پورې راځي چې الله ول دومره علم ورکړو چې یو بورجه واستنه ته به اشاره وکړه چې دا د سرو ده تابو ته کتل چې دا د لرګي ده دومره دلایل به پیوي چې تب په هغه باندې مجبور شو چې دا د سرو ده. الله دومره علم ورکړ امام صاحب لیکن چې د مسلې ته پوس پته وشو ته به چې ما ته پته نن امیان د ځان نه مسلې کوي خبر نه یره جی کارغه برازي نو ملما برازي دا د دې نه خدا یاره جیزه ما دا تلې ګریږي ما تخکاره کېږي جوړمال لا روان دی نن غلطې مسلې یاره جی دا چپړه الټه پرته ده نو ګورې کور در باندې روانېږي یا جارو مازدیګر کې وی نو ګورې هلکه سپیروالې او نحوست راځي په کور کې دا مسلې تا ته چا ښودلې دي دا د کوم عالم نه زده کړي دي او دا د په کوم قرآن او کتاب کې کتلي دي د مسایلو چې کومې منګړت مسایل دي الله د ماپیو کې مونږ په هغې باندې عمل زیات کوو رایج دي ډېر په مسلمانانو کې یو مسله د تر درپیش و نه پوی دی قرآن کې الله فرمای فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یو مسله باندې نه پوی دی راشه عالم دین ته کینه د اهل علم نه تاسو کستا جهالت به ختم شي یو دا بل نبی علیہ السلام فرمای چې انما الاعمال بالخواتیم د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې دی تب ډیر بزرګ د زمانه لیکن خاتمه د ټیک نه ونو خاتمه به په کوپر باندې کی داس یو کار بدرته وشي چې پیغمبر ته بګوته اوچت کې خاتمه به په کوپر وشي اگر که تاسو نور میاشتې کلونه لګولي یو ګستاخی او بېدبی بدن وشي خاتمه به په کوپر وشي یو ته یو ډیر ګناګار سړی لیکن خاتمه به په ایمان کېږي الله به جنت ته دننه کی لکه بلعم بن باعوره په بنی اسرائیلو کې داسې بزرګو چې بلا 100 کال عبادت کړو تر دې پورې چې په مستجاب الدعوات باندې به یادېده چې چاته به دعا وکړه هغه به رد کېده نه ډایرکټ به قبلېده دومره لوی بزرګو خو لیکن اوس خاتمې ته ګوره چې خاتمې څنګه کېږي خلکو ولا لالچ ورکو د دنیا بلغم بن باعوره له چې د موسی علیه السلام نه موږ ډېر زیات تنګ یو خیرې ورته وکړه ستا دعا او خیرې قبلېږي هغه قسم دی دا خو پیغمبر دی ما بغیر کې په بوجو ډیری سرې ورته وغورځول هغه لالچ د دنیا په سترګې پټې کړې موته باندې لالچ چې سترګې پټې کړي بیا غیر کوو سترګې په پټې کړې زما محترمو او خیرې شروع کړه چې څنګه لاس اوچت کړه او موسی علیه السلام ته خیرې شروع کړې نو چې کومې خیرې به کولې هغه به په هغه باندې واپس کېده او د دنیا نه کافر الله تبارک وتعالی بوت
نو پته ورګېده چې د خاتمه د انسان او اعمال دارومدار د په خاتمه باندې دی. ته به ځان نه غاویره کېږي چې ګنه زه عبادت کوم، ته به د ځان نه غاویره کېږي چې ګنه زه خو په نفل ولاړې مجي معنا خو نفل قضا کېږي. زما محترم الله دې زموږ خاتمه په ایمان باندې کی. او دریم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای انما القبر روضه من رياض الجنه، دا قبر د جنت ته باغچونه یو باغچه ده، او حفره من حفر النار، یو نبی علیہ السلام یا د جهنم د کندونه یو کند ده. الله دې زمون قبرونه د جنت ته باغچونه باغچو ګرځي. ټول شوق سره امين وای. بده کوم واقع کوم ټیم مختصر در تخکاری چې تنگ شوی. الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. حدیث ته وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله موږ چې کوم درس ورسته خدای خپل دربار الهی کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري. د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي خدای د خپل در نه پوره کړي، څه قسم مشکلات دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا. الله زړه کې څه قسم شری حاجات دي د خپل در نه پوره کا. الله قرضداري پکې ناسي خدای د قرضونو نه اوساته. د چا کاروباریان دي کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبارونه کې برکت واچوا. الله د چا رزق تنگ دي خدای د رزق تنظیم وکا. الله د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکا. الله د چا اولاد نشته خدای اولاد ورته ورکا. الله د حاضر مجمع راغلي دا ستا کلام دراغلي دي ستا د محبوب در راغلي دي ستا در راغلي دي خدای دا کتاب د حاضر مجمع د پاره د جنت ته دنه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوا. الله د حاضر مجمع خصوصا د کم کسان چې درس لره دي یا درس اوري په شوق او په مینه سره اوري خدای دې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او مشکلات نو خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.